سالن مې جوړولو ما ته دې پورې یو خبره رایاده شوه. ما مخکې ورځو کې تاسو له هم د دې ریسیپي در کړې وه که نه، د بینډو دغه د کیمې. نو هغې کې یو کمنټس یو څو کسانو کړی و چې لکه ما له دومره خندا هغې پورې راغله چې زه دومره ایکسپرټ ښځه یم او تاسو دا خبره کوئ چې پیاز دې پکې کاچا پاتې کو، پیاز دې پکې کاچا پاتې کو. تاسو چېرته بینډۍ او پیاز خوړلی دي؟ پښتنو کې به ډېرو خوړلي خو ډېرو به نه یې خوړلي. نو چې چا نه یې خوړلی هغې ته څه پته چې بینډۍ پیاز څه ته وایي. چې بینډۍ کله سره شي هغې د پاسه پیاز ور واچېږي او ټماټر ور واچېږي، ولې چې د هغې کرنچ ختم کړي خو پیاز پکې پوره نه ورکوي. او تاسو مغه کمنټ چې ما وکتو ما له ډېره زیاته تاسو پورې افسوس شو چې لږ سوچ بدل کړئ. تنقید کولو په ځای دا سوچ وکړئ چې دا انسان چې یو داسې سالن جوړ کو دی کې بس خبره یې لکه اوس دی کې دا پیاز دي که نه، دا پکې مونږ ورکو نه، دی کې دا تښکاري ده، دا پکې مونږ نه ورکو. او د دې چې کم خوند دي چا پکې ورک شي د هغې دونه خوند نه. دا به زه اوس په دم کېدم تقریبا داسې ووایئ چې یو 5-6 منټه چې 8 منټه دي په دم، نو دوی کې خو دا پیاز نه ورکېږي که نه، ولې چې بینډۍ خو سرې شوي دي. نو د دې یو خپله مزه یي روزئ د دې فضولیاتو نه چې تاسو وایئ چې بس مکه سالن به جوړېږي. ښه یو بل کمنټ په مخکې ما ته راتلو چې د پیازو بغیر هم سالن پخېږي. الله خوف وکړئ، د پیازو بغیر سالن خود پخېږي. لکه دا اوس زه پخوم اوږه او ټماټر سره کوم او دې کې به زه لوبیا اچوم. د پیازو بغیر هم سالن پخېږي، ضروري نه چې صرف د پیاز به سره یي نو سالن به پخېږي. ټایم د ماسخوتن دی، لوښي مې ووینځل، اوړه مې دومره ډېر خوشته کړه که نه. ناشې لپاره خو سپین اوړه هغه ګو که نه هغه پراته دي، نن سهار کې مې هغه ګلي وو. خو دا اوس هغه چې کېدای شي دې نه 2 یا 3 روټۍ دې نه پخې شي او نورې روټۍ چې دي اوړه شته دي او ورسره مې به سالن هم تیار کو. کار زیات دي، زه ورته یوه شم. نو چې زه ورته یوه شم بیا خو کار نه ختمېږي که نه. دې لاندې به اوس ښه ګیس نرۍ کړو ځکه چې بس دا اوس ګرمې شوې. بینډۍ مې لږې مخکې وباسلې وې او په دې باندې دا کېږدو او ګیس ورلاندې ښه نرۍ کړه. دا سلنډر څنګه دا لوښي تورې لګیا دی چې بیخي بل طرف باندې اړولي دي. مونی د والا غوښه مې ویشوله. مونی کندنې ته خو نن ټوله ورځ تللی وې که نه، اوس راغلې. مونی نن ټوله ورځ بار تللی وه، نه راتله کور ته. او لوبیا چې وایي نرمه خوند کوي خو داسې نرمه هم خوند نه کوي چې بیخي پکې داسې ړنګه شي چې ښکاري نه. دا د ما سره داسې چل شوی دی. دا چې زه کله پخه کړم دا داسې پکې ورکه شي چې پته یې نه لګي. لکه دا ما یو شولې ده که نه، ما یو څو دغه فرج کې ایښې وې، نو چې کله ما دا راواغسته دا ما ور واچوله دا بیخي پکې ورکه وه. ما وایي چې دوی به وایي چې لوبیا څه شوه، میل اوس یې لټوئ چې لوبیا څه شوه پکې. لوبیا هم په دې سالن کې ده خو دومره نرمه شوې ده. مشرې خو راشه دا اوړه لږ واغږه که نه، ټایم ناوخته دی که نه. داسې ټول په کنجونو او په کمرو نه ناوتې چې څوک هم نه راوځئ چې چېرته دا کار ورسره وکړو. حکم چېرته چلېږي؟ حکم مې نه چلېږي. نو بس ما کې دا عادت دی که نه، ته پته نه ده. پوپي به مې ویل الله دې وبخي که نه، وایي چې هغه خو ژبه دې مو سوځي چې کم ویل کوي او د هغې لږي نه که نه، چې لکه فضول لګیا ورېږه. او وایي هغه ژبه دې مو وسوځي هغه خوله چې د دې منل شي او دا ویل نه کوي. نو مثال اوس لکه زما دی چې ټول مې مني خو زه ویل نه کوم، ولې چې هله خوند نه راکوي. فضول خبرې، فضول ټټر او فضول اخوا دې خوا دویم ځان مې دې ستړي شي خو چې بل نشي ستړي، بل ته دا ویل اونه کې چله راپاسه راشه دا کار وکړه. بس دا موبایل به بند کړم چې دا خپل کارونه راغونډ کړم. تاسو له هم خوند درکړی دی که ما له یې خوند راکړی دی تاسو له یې نه دی درکړی. ما له یې خوند راکړی دی چې بس ویډیو جوړو ویډیو کوم. اوهو وځه لږ وځه مه یې کو، مهرباني وکړه چې دا ویښته دې راته راخوشي کړو که نه. وځه دا وګورئ ما ورته وړو نه وویل، دا وړو له څوک ورکوي او ویښته والا لګیا رسموي. وی لهرا के बल का के आटा हम गूंदेंगे. हाँ مثال وځه رانه دا کوم سټایلو داسې درنه خواږه دوپټه په سر که چې دا څنګه ما چولې ده که نه، داسې هندلون د کپړو دوپټه ځکه نه رانم چې رانه خوېږي نو دا مې راغسته خواږه درنه په سر که نه که تمہارے یہ آٹا گوندیں گے میرے لیے.